الله جل جلاله ملائکو ته عقل ورکوي او د شهوت څخه محروم کړل او حیوان ته شهوت ورکوي د عقل څخه محروم کړل او انسان ته عقل او شهوت دواړه ورکړل. اوس که چیرې انسان را ولاړ شي عقل باندې غالبه کې پر شهوت باندې نو د ده رتبه تر فرشتو هم زیاته سوه او لوړه سوه. ولې ځکه چې الله جل جلاله ملائکو ته شهوت نه ده ورکړی خالي عقل ورکړی ده او انسان ته دواړه ورکړي دي او انسان را ولاړ شي شهوت پرېږدي عقل باندې غالبه کې پر شهوت باندې نو د ده رتبه او درجه تر فرشتو لوړه سوه. اوس که چیرې انسان را ولاړ شي شهوت باندې غالبه کې پر عقل باندې نو دی تر حیوان هم بدتر سو.